د مودې سره خبره وکم تاسو نوم څه زمانو فضل صبحان ته 800 روپۍ درکړې هم لوګدري ته نه دی راکړي سر جی پیسې نه دي کارین ته لیدي جی پرس زمانه ډرایوینګ لایسنس ته پاره کې په پرس کې یو شناختی کارت دی او میډیسن بګیو پلترا او 3300 روپۍ دي لاس پدې کې دي سر او په مړای د لچړه کې بالکل جی دا ور سره ودا بالکل دا کس سره وچی دوه کسان نور دي جی جی صابر دی جی جی نو بیا ته څنګه را لید هغه زین است الله اسمات او څنګه د خپل منزل تر راوځي خپل منزل د سرالم جی چې دوکله زمانہ دا رخصه وغه سر سه وغه سګری جی نو تقریبا یو سلو 15 منټه پس بیا سوزکه را روانو را پروډ ډکو ټیک ته جی هغه ته ملا سونه نو درې دور ته مخه ته ودرې د ماته بریکو اسمات ولی مې د سیادي سره سره وشو هغه ز بیا راوستم او ز بیا د بریکوټ په دغه سره رالم ټیک ته جی زره بریکوټ تاړي ترالم او الته ما خپل دغه کو دا راپورټو ټیک ته جی نو بیا د دوه ونیو بجو پورې باسي سچو سب د ما سره خپل پوره منډوال ټیمه تیار کړی دی د دوه ونیو بجو پورې د ما سره خمره سو خم ماده زما کړی دی کیمرې کتلې دی کمزوري د شو هغه ځای ته سبواله ما دا بیا د دې بریکوټ نه بیا سبولم په موبایل کې خپل کورته چې کې ټایم نه وخت د ونی می 3 بجې وي زه باقاعده په دې موبایل کې کینواله ما جی دا ته و سانوم سره کامران د کم ځای زه نه واګي نه د دینه مخکې کم کراچۍ کې کراچۍ نه واګي تر هغه چا سره اوسېږي اماګانو سره نو د چې تارا په مخه کو د بچی دی واړه لاس ولا مات کو بمړی ولا چړکه خو دا ولې دونه ظلم تاسو سرجی ما ور سره خبره نه وکړي ما ور سره د گاډي ماړي هیڅ خبره هم نه وکړي زوزان له روستو ناسمو ها نو د خلک زه تله ما زما سره اوس په ما ځان لا هغه خرڅولو او ما هغه خرڅ کو نو هغه مې خپلو هغه ټوس ذاتو ټوس او جماغه خرڅ کو نو دغه لکان جما سره تلیو منګور ته نو داغه نه بس زمونږه تو څنګه پیژنې دا دلته رکشه چلی په دې بریکوټ کې او د کم زی دي دغه د یو د باباجی بابا دی او یو دغه د ابوی دی او تا د خپل ملګرو ته دا وی چې دا مکوې دا جرم دی جما ورته د کوم هوټل کې چې مونږ چیس کلو غنه په دې کې ما کیمرې په خپل لیدلې ما به بیا ولې دا کار کولو هغه نه پس هغه ما ته وی دلته نه رکشه کو 2.5 روپۍ به ورکو نو مارته صحیح دا بای مخامخ ته زواغل ته چې کم ټیم کې په د باندې چاکوي خو د زو د گاډي نه کوشو مزو په ځان باندې یریدل هم په هغه ټیم ما چرته په ما پسې راو باسو د توي گاډي سیټ ته غزو د گاډي نه د نه دی را کوشه ټیک ته جره درې کسان دي دا درې ونه بخپلو کې جوړو هوټل والے پیسې نه دی ورکړي دا غونه چې کې کونر څخه خړلې دي او دا غنم د سیروتی دي د چې کوم خبره کې د 100% غلط رہی حضرت ته تاسو په کراچۍ نه بیا دلته ماماګانو کرا دومره بدنامي جوړوي بیا تاسو ته دا خپته ده چې د سواد پولیس پر اثر دا حل کوي تا دومره یو لوی ظلم کړي ستوما نه په خپل کار جی سر جی بالکل دا ما غلطی کړې بار دا وایي چې غیر مقامی خلک هغه بیا دا ټینشن جوړي دا غیر مقامی خلک پکې ککړي تاسو چې د کرایداري اکټ کې دنیاي پایاري وکړي خلک چې د هغه یو دغه کړل نو څومره تاسو غنئ چې دا زموږ د پاره نقصان دي دغه خلک بسم الله الرحمن الرحیم یاره جی دا تقریبا د 3 میاشتې وشو موږ تقریبا 62-63 دا ټینن اکټ چې کرایداران اکټ په دې کې موږ پر غیر مقامی کرایدار باندې پرچې کړې دي او تاسو یعنی زموږ سره چې سوره پر پی ال سی ممبران دي زموږ د بریکوټ تحصیل په سطح باندې چې یا د ډي ال سی ممبران دي یقینو کې یا موږ د علاقې د مشرانو سره چې د پبلک میټینګ کوو نو په هر خبر کې د زورن ورکو چې یاره مهرباني وکړي چې څوک غیر مقامی کسان راځي دا غوي یعنی یا کم مالک مکان چې او کرایدار چې هغه راځي زموږ د تانی ته دلته کې خپل انټری کوي چې خدای مګر سباله څه داسې واقعي جوړ شي نو موږ ته پاساري باندې لاسه چولې شو کړه نو څه کافي حد پورې زموږ د علاقې خلک چې خطر یافته خلک د ویل کوالیفاید دي کړه نو زموږ سره تعاون کوي او دویمه خبر وزستا سودا ويم چې زموږ په سواد کې به بالخصوص په دې بریکوټ تحصیل کې چونکې د شلتالانو ډیر غټ باغات دي او اوس ان قریب سیزن شروع کیدونکې دي نو زه د له بو د هر ځای نه لکه مزدوران راځي زه بیا تاسو یعنی د میډیا په وسیله سره دیو ته یعنی د خلکو ته د خپل خولسته سوال کوم چې د مهرباني کوي چې زموږ د غالګی ترنې سره د غرنګي په شموزو ایریا باندې د شموزو ترنې سره د سره خپل روابط جاري وساتي او دغه کم کرایداران چې او دغه کرایداران چې دغه په انټریز وکړي سو سب د چې کله الله سمات او د یونس خاو ګډوډ رالو لاول د علاج وکړو بیا کار روایل لاړه ک څنګه دغه ټیم څنګه تیرې
دغه خو د د لپاره هم مشکلي زمونږ لپاره هم مشکلي زمونږ لپاره دا مشکلي چې اول خدای انسان د لګدل اول پست لګ اډمل لګول پکار دي خو دې سره سره زمونږ تهدید دی چې زمونږ نه ملزم لګاغه ته ټیم میلاو نشو زمونږ ناغونوزي نو علم هغه ټیم کې خو هسپتال او د هسپتال کې دغه علاج وکړ د علاج سره هغه ریپورت هم واغستې او هغه ریپورت تانی تر هغه په اف آر درج شو او بیا ګرځیدو بیا لاړو دغه ته خپل دا ټیم مې ولګو چې دې مودې وی چې را دې سالکانو په هوټل کې چیس کړی نو داغه فوټیج مله موږ راوغستې دا فوټیج باندې الحمدلله چې موږ دونه کامیابی بالکل وسره دیو دا سپین صادر او سپین صادروم د په پردانه مله موږ اغستې هیڅ صاحب هغه خبر لرالو کم چې غیر مقامی افراد دی په کېم کړو د هم د بل زین راغله د شانګلې قسم دل ترقشي والا په کېم کړو نو څومره ګرانه دا خلک دا وخت د بریکوټ چې د ډیر ګنجان آباد شو دغه خلک داخل شوی د دې لپاره څه انفارمیشن دي څنګه کلیکټ کوي تاسو د څنګه د ډیسپی صاحب فرمایله نه چې د شلطانانو د وخت روان دی بیا بل د مزدوران هم ډیر راځي نو غزو ټولو چې د چا سره مزدوران نازي یا زمنګ لوکل خلکو سره یا د باري سره چیرې د دغه بر وخت پټانه کې انټرویو شي نو ځاګه انټری کېږي نو دغه سره داغه د کلینا لګ ویریفیکیشن هم کړی نو کبه پر کم سړی په کې جرایم کې ککړی جو هغه په سړی ونه سي بر وخت په لاکب کې بند کی یا که د بل تانه سره جو هغه تانه ته به سړی هنور کی او هغه نه نو کوم اس کوم موږ ته نور جرم نه کی او که جرم کیږي نو بیا موږ بوله انټری کړي داغه انفراد بشه نو په تفتیش کې وداګه بارسانه لګا ساتي د علاقې چې کم دلته خلک ته کرایداري اکټ په حواله چې کم قوانین دي پاغه باندې هم د دې علاقې مشران له پکاري چې نظرثاني وکي او داسې قسمه جرایم پیشه خلک چې هغه په دې وړو جرمونو کې ککړ دي د دې غریب چې د لاس هم مات کو د مزدورین هم محروم کو پولیس چې په دې ټول سیستم کې بریالي شو خو موږ له هم پکار دي چې په چاپیرا ټول صورتحال